زه ماجد خان او زما سره زما دوست او زما ملګری مولانا خلیل الله صاحب موجود دی. دې ټایم کې مونږ د لویر دیر یو مشهور علاقه سلطان خیل دره په ادوکي کلي کې موجود یو. دا حصه د لویر دیر بالکل اخري حدود دی. زموږ اراده ده نن روان یو کومې مدرسې امتحان دی؟ عمرکوټ کې نن د مدرسې امتحان دی، د هغې په سلسله کې روان یو. خو لیکن ستاسو په علم کې دا خبره وي چې دا مدرسه ګورې په اپر دیر کې راځي. نو مونږ بالکل د غره په سایډ او د غره په لمن او په دې لارو روان یو او انشاءالله مونږ به خپل منزل ته ځان رسو انشاءالله 30 منټ کې 40 منټ کې. څه دومره سفر قدرې ومم که او نور هم داسې سفر را روان دی. دا اپر دیر کې دا یو کلی دی، هلته کې مدرسه ده. مونږ د هغه امتحان دپاره ما او زمونږ د مخلص ملګری ماجد مولانا روان یو. دې وخت کې مونږ د اپر دیر او د لویر دیر بالکل په باونډرۍ باندې وو چې یو قدم وړاندې دی چې بل اپر دیر دی، یو قدم معمولي را دې پله شي دا لویر دیر دی. دا ډېره ښایسته علاقه ده د حسن. کوم چې تاسو وینئ دا جیلاړ نومي کلی دی د اپر دیر. دا غر چې کوم تاسو وینئ دې نه اخوا لقمان بانډه ده، دیر لویرې حصه ده، او دې خوا چې کله راواړو دا جیلاړ د اپر دیر حصه ده. دې ټیم کې مونږ په شاکانۍ غر کې موجود یو، سدو منځی او بالکل دا چې کوم دی انتهایی بهترین ویو او بهترین ځای دی چې تقریبا دې ته ډېر خلک د چکر دپاره هم راځي. او دا غرونه دا شنه شنه غرونه ونې بوټي تاسو د هغې اندازه کولی شئ. انتهایی خوبصورته غرونه، انتهایی ښایسته ونې او چې کوم تاسو وینئ مناسب هغه واړی ده چې کوم تاسو وینئ دا واړی اپر دیر دی، د نیک دره ده هغه بره. او دا چې کوم ښکاري دا ستاسو څه وایي جیلاړ دی؟ دا جیلاړ ده بره، دا ګټو ده، دا شاکنۍ ده. ښه صحیح نصیر آبادو صحیح ماشاءالله لرګو دپاره د دې ډکو دپاره. او دا سړی مال له وهي هغې ته وګورئ دی والدي ماشاءالله بالکل. الرحمن الرحیم مونږ جومات ته راورسېدو مدرسې ته او الحمدلله دلته تقریبا 59 ماشومانو امتحان ورشروع کېږي. مناسب څو شعبې دي به دیږي؟ شعبه ناظره، حفظ، ترجمه، نوراني قاعده، څلور درلودي ماشاءالله. 4 شعبجات دي په دې مدرسه کې او د دې امتحان به انشاءالله اوس څه لږه شېبه بعد شروع کېږي. فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.